ګرامی قدر زما د دې علاقې د دې سیمې مشرانو کشرانو نوجوانانو لرې او نږدې نه راتلونکو مسلمانانو وروڼو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما عزتمندو، قرآن مجید فرقان حمید سورت بقرہ آیت نمبر 45 تاسو تر مخه ما وړاندې کړو. یو ډېر جامع معنی بیان دی او د دې دومره لږ وخت نه دی، خو بهرحال که تاسو توجه وکئ نو انشاءالله ډېر څه به درته میلاو شي. رب قدیر فرمائی واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو مدد غواړئ منځ په ذریعے او دا صبر په ذریعے، او بیا فرمائی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، دا منځ چې دی دا ډېر دروند دی، ډېر دروند دی په خلکو باندې. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر سرخ کته کوونکو دپاره تابعدار خلکو دپاره دا منځ چې دی دا دروند نه دی. یاد لرئ الله حکم وکړو چې تاسو مدد غواړئ، څلور شیزونه دي، یو مستعین وي، یو مستعان وي، یو مستعان به وي، او یو مستعان علیه وي. لکه یو سړی بیمار دی دعا کوي، یا ربا ته ماته د دې بیمارۍ نه شفا راکړې، نو دا دعا کوونکی مستعین دی، دی مدد غواړي. او چا نه غواړي؟ الله نه غواړي. الله مستعان دی، د څه په ذریعې غواړي؟ د څه نه غواړي؟ د بیمارۍ نه غواړي، بیمارۍ نه دی دعا غواړي. څه په ذریعې غواړي؟ دعا په ذریعې غواړي. نو دا دعا چې دی دا مستعان علیه ده. اوس الله فرمایي چې تاسو مدد غواړئ لمانا د منځ او صبر په ذریعې سره. نو تا او ما چې یو هغه مستعین یو، مدد غواړو. چا نه غواړو؟ الله نه غواړو. نو الله مستعان شو، مونږ مدد کوي. منځ یا صبر دا مستعان به دی، او د څه نه غواړو هغه ښکاره نه دی. اوس راځم زه خپل مقصد ته. دا جمله بیان چې دی دا د بني اسرائیلو متعلق را روان دی. قرآن کې الله په آیت نمبر 42 کې فرمایي وَلَا تَقْتُمُوا الْحَقَّ، تاسو حق مه پټوئ بالباطل په ناحقه سره. او څه کوئ تاسو؟ وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ، او حال دا دی چې تاسو حق پټوئ، حق پټوئ. دا تیر شو بیانونو کې مونږ بیان کړي وو چې بني اسرائیلو به څه کول؟ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم اوصاف پټول. څه دپاره پټول؟ دې دپاره پټول چې زمونږ به بیا دا خلک پرانه مسلمان شي. یهود علما وی چې زمونږ دا دنده چې کومه روانه ده، دا کاروبار روان دی، دا بربند شي. دې له وجې نه دوی به نبي علیه السلام وکتو، نبي علیه السلام خواته به راغه، وی تورات کې څنګه وصف بیان دی، نو دوی به د نبی علیه السلام د وصف مخالف ورته ووی. خلک خو انپړو، خلک خو نه پوهېدل. څنګه چې مونږ خلک ثواب کار ته، ډېر خلک ثواب کار ته ګناه وایي او ډېر خلک ګناه کار ته ثواب وایي. نو دقه شانتې به خلک ورته راغه، نو دوی به د نبي علیه السلام اوصاف پټول، اسلام حقانیت پہ پټولو. د څه له یارې نه چې زمونږ دا کاروبار زمونږ ته چې دا سره روان دي چې دا بند نشي.
نو الله فرمایل ولا تکتمون الحق، حق ما پټوي، حق ما پټوي. او تاسو ته چې کوم مشکل راځي نو هغه مشکل بیا څه شی کوئ؟ الله فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو بیا صبر او مونځ په ذریعه سره په دې باندې مدد غواړئ. نو ته سوچ وکړه چې مونځ په ذریعه سره مدد غوښتلی شي نو چې څوک صاحب مونځ وي هغه نه مدد غوښتل به څنګه وي؟ هغه هم ګورې غیر الله نه دي، هغوی نه مدد غوښتله ټیک دی. چونکې الله تبارک و تعالی فرمایل چې زما محبوب شان مه پټوئ اے یهودیانو، او که تاسو یریږئ په دې معامله کې نو مونځ او صبر نه تاسو کار الی، ستاسو معاملات په الله آسان کې. منز ما عزتمندو قدرمندو قرآن فرمائی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک دا منز چدے دا بے حیائی او دا بدو کارونو نمانا کون کہہ دے. علامہ بقی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی اشارتاً دا دے آیت نما خبر معلوم شوا چکم انسان منز کوي دے باوجود دے گناہ نہ پریک دوی، منز کوي دے گناہ نہ منع کیگی نو دا منز دے دا منز نہ دے 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 پا دے خپل منز باندے وہ یریگی. ځکه چې قرآن صفا نس دے پا دے خبر باندے، آیت دے پا دے خبر باندے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شکا منز بے حیائی او لبدو کارونو نا انسان منع کوي. یو انسان منز کوي، زنا کوي، غلا کوي، دروغ وائی، غیبت کوي، حسد کوي، تکبر کوي، وعدہ خلافی، کنا، دا جمله بیماری په د کې شته، بیا د دی په د خپل منځ باندې غور وکړي او فکر دی وکړي. کنې منځ خو داسې یو عمل دی، داسې یو عمل دی. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کله به هم چې آسمان باندې تیاره شوه، وریځ به جوړه شوه، دوند به راغی، سخت هوا به وه، آندی به وه، نو الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم په منځ باندې ودرېدو حتی تنجلی، تر دې پورې چې هغه هر څه به ورک شول، رڼا به شوه، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل منځ باندې مشغول و. او دا زمونږ سلف صالحینو معمول دی چې دوی باندې به څه قسمه تکلیف راغی دوی به اخ تکلیفو نه ځان په دې سره ساتلو. او یاد لرئ صرف دا نه بلکې جسمانی امراضو دپاره هم مونځ چې دی فایده مند دی، جسمانی امراضو دپاره. یاد لرئ ساینس دا وایي ګوره دا سر، دا مخ، سترګې، دا اندامونه ولې کمزوري دي؟ دا ځکه کمزوري دي چې دا زړه چې دی دا منځ کې دی او دا پمپینګ کوي ښکته بدن طرف ته ښه په اسانۍ سره. خو بره که تاسو خیال کړئ موټر باندې اوبه اوچتوي نو لوډ پې راځي که نه، دقسې د انسان زړه چې دی دی هم په مقابله د ښکته اندامونو ته وینه ورکولو، بره اندامونو ته وینه ورکول د دې لپاره مشکل. ساینس وایي چې کم سړی سجدې ډېرې کوي، سجدې د دغ سړي په مخ به رڼا وي، دغ سړي مخ کینسر به دته نه لګي. ولې به نه لګي؟ چې دی کله سجدې ته لاړ شي نو دا د زړه چې دی دا سر ته نږدې شي، ځکه چې بدن پسې راپورته شي، چې راپورته شي نو دا زړه سر طرف ته را اوچت شي، نو دی بیا سر اندامونو ته وینه ډېره ښکلې طریقې سره ورکوي. دې له وجې نه دغه انسان په مخ باندې به رڼا پرته وي، ځکه چې هغه وینې پوره پمپینګ به د مخ ته کېږي. دا یې فایده ده. ته وایې چېرته حدیث نه راته وښایه، اسلام په قانون کې راته وښایه چې داسې خبره وي. بالکل حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په خېټه باندې یو ورځ درد شو. صحابي رسول حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په خېټه باندې درد شو. چې په خېټه درد شو، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایا ابو هریره ولې؟
وی قربان په خېټه مې درد دی. الله محبوب ورته فرمایي په مونځ باندې ودرېږه، په مونځ باندې ودرېږه، الله به دې تکلیف کم کړي. او دی چې په مونځ باندې ودرېدو او مونځ یې وکړو نو الله رب کریم هغه خېټې درد ختم کړلو. نو دا مونځ د ستا مشکلونو مصیبتونو خواکه د ستا په جسم کې دننه وي یا بهر معاشرې سره تعلق لري، هغې دپاره الله مستعین ګرځولی دی، ستا مدد کوونکی یې ګرځولی دی. مونځ په ذریعې سره ته مدد غواړه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی وفات شو. چې زوی وفات شو ډېر زیات دک ورته ورسېدو، اولاد خو اولادي. نو دی په مونځ باندې ودرېدو، دومره دا مونځ اوږد کړو چې دا زوی ته غسل هم خلکو ورکړو، جنازه یې هم ادا کړه او دی خښ هم کړو. هغې نه بعد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خپل مونځ مکمل کړو. چا وی قربان مونږ د ستا بچی خښولو نه دی او نه ستا خپل مونځ نه فارغېږي. وایي دا دی له جاته چې زما دا زوی په ما ډېر ګران و، داسې نه چې د ده په محبت کې ما نه د رب نافرماني ونه شي. دې له جاته زه په مونځ باندې ودرېدم چې الله زما دا غم کم کړي. زمونږ خو چې الله دې معافي وکړي چې مړی وشي 3 ورځې اخ په غم کې مونځ نه کوو. هلته خو بیا جړا موقع نه وي که نه، جړا ځای نه پرېږدو. یاره دعا ته به خلک راځي، صبر وکړئ سړیه. ښه دعا ته به جومات کې ناس ټول نه یادوم، یو نیم سړی یادوم. ټول خلک ناسي، دی هم ناسي دعا په ټایم باندې. خو چې کله مونځ ټایم شي نو بیا دی دغه ټایم کې وځي. بیا چې څنګه مونځ ټایم ختمېږي بیا راشي دعا ته کښېني. او دعا یو مستحب کار دی او مونځ چې دی فرض دی. نو مونږ د مړي په دې غم کې دومره لاړ شو چې مونږ نه هغه فرض مونځ هم پاتې شي. ډېره د افسوس خبره ده. مونږ مخالف روان یو، مونږ مخالف روان. حالانکه مونځ یو داسې عمل دی چې بخاری شریف حدیث ته صلاة الاستسقاء هر فقه کتاب راخیستی دی. 2 رکعاته نفل کول چې باران نه کېږي، کل خلک په میدان ته وځي. په دې ورځ باندې به ټول خلک زاړې پخوانۍ جامې واغوندي، نه به څه خوري نه به څه څکي، څاروله به اوبه خوراک نه ورکوي چې باران نه کېږي. نو بیا به دا خلک راغونډ شي، نفل به وکړي او به یا رب په موږ باندې باران وروي. څاروي به هم ولاړي په یو سایډ باندې وږي تږي. نو چې الله د مخلوق د عاجزي وویني نو بیا الله باران وروي. یعنی مونځ یو داسې عمل دی چې ستا هر مشکل کې ته مخې تک دولی شي، چې څه قسم مشکل دی راشي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی غلام راغی قربان. ډېرې ورځې وشوې، سوکړه ده، باران نه کېږي، بالکل علاقه وچه شوه. تر دې پورې قربان چې څاروو ته څکلو اوبه نه میلاویږي، څاروو ته د څکلو اوبه نه میلاویږي. ما عزتمندو، حضرت انس بن مالک د نبی علیہ السلام هغه صحابي چې 10 کاله نبی علیہ السلام خدمت کړی دی، په مونځ باندې ودرېدو. مونځ یې وکړو، وایي څه شته که نه؟ وایي نه قربان هېڅ نشته دی، آسمان بالکل شین دی. وایي بیا په مونځ باندې ودرېدو. چې مونځ یې وکړلو، وایي اوس څه شته که نه؟ وایي قربان داسې لږ شانتې وریځ راښکاره شوه. بیا په مونځ باندې ودرېدو. چې بیا په مونځ باندې ودرېدو او سلام یې ګرځولو نو هغه وریځ الله داسې خوره کړه چې په کل علاقې باندې باران شروع شو. باران شروع شو. نو ده ورته وفرمیل ته لاړ شه. په اس باندې منډه ووه چې دا باران تر کوم ځای پورې ورېږي. نو هغه لاړو په اس باندې منډه ووهله. وایي صاحبه چې تر کوم ځګي پورې زمونږ علاقه دی، تر کوم ځګي پورې زمونږ څاروي ګرځي، تر هغه ځګي پورې الله باران وکړو او ښې اوبه یې مونږ له توی کړې، اوبه یې راکړې. نو دا څه شی؟ دا د مونځ په صدقې. حضرت ابوبکر فضل رحمت الله علیه فرمایي د روم یو ملګری و ما سره، هغه ته ما وایي چې ته خو رومي یې او رومیان چې دي دا خو مقصد دا د مسلمانو سخت دشمن دی،
ته څنګه مسلمان شوې؟ نو ده ما ته وی چې کله مونږ مسلمانو سره جنگ کولو نو زه ډېر طاقتور وم 10 مسلمان ما قید کړل او ښه غټ کور مې په کور کې مې قید کړل چې قید مې کړه نو یو څو ورځې تېرې شوې زما یو غلام دی هغه سره ما 90 د سرو زرو دیناره وکتل ما چې دا تا سره څنګه راغله دی ما ته وایي چې ما ته خو دا دینار چې دی دا مسلمان راکوي ما چې ولې درکوي وایي دی ما ته وایي چې ما ګانټې یا نیمې پاره پرېږده چې زه خپل رب عبادت وکړم زه به تاله یو دینار درکوم دینار د سرو وي وایي زه په دې خبرې د سره متفق یم زه یوې ګانټې یا نیمې پاره پرېږدم دی لاړ شي اودس وکړي مونځ وکړي ښه په تسلۍ سره بیا دی ما ته یو دینار راکړي ما ورته چې دوی سره پیسې شته ما ته وی چې ایس نشته ورسره نو چې ایس نشته ورسره تا ته څنګه درکوي وی دی چې کله مونځ وکړي مونځ نه بعد چې کوم ځي باندې دی تندی کېږدي په هغه ځي باندې دی 2-3 ځله لاس ووهي نو ځمکې نه دینار راپورته شي دی ما ته راکړي نو دا ابوبکر فضل رحمت الله علیه ته دی وایي وی ما هغه ته ووی چې بس ته اوس ډیوټي نه سیټ ته شه زه به د دغه سړي معلوموم چې دا څنګه له کومې خوا نه راوړي ما د هغه یونیفارم واغوستلو هلته ودرېدم ده ما ته مونځ په ټایم باندې اشاره وکړه چې راشه ما کولاو که ما ورته چې نه وی چې ولې ما ورته چې ما ته به 2 دیناره راکړي چې بس صحیح ده په 2 دینارو راضي شو ماسپښین ټایم دی مونځ یې وکړو مونځ نه بعد یې په ځمکې لاس ووهلو بس کتل و چې 2 دینار یې راپورته کړو او ما یې راکړه حیران شوم بیا وی مازدیګر وخت شو ما ته اشاره وکړه ما ده ته وی چې نه اوس په ما له 15 راکړه دی ما سره متفق شو مونځ یې وکړو مونځ نه بعد یې په ځمکې لاس راکاږلو ما له 15 دیناره راکړو ماښام کې ما ورته 10 کړو ما له یې راکړو ماسخوتن کې ما ورته 20 کړو 20 دیناره یې ما له راکړو